د مور او پلار سره به څه کې لکه احسان کې. څنګه به د مور او پلار سره احسان کې؟ یو خدا دی چې کله هغې تا د شریعت په حدودو کې دننه یو خبره وکړي نو هغه به مني، انکار به ترې نه کې. که د شریعت خلاف خبره درته کوله بیا نه مانی، ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. چې کله د الله رب العزت نافرمانی پکې راځي نو بیا به د هیچا مخلوق تابعداري نه کې. نو د مور او پلار هغه خبره به مني کومه چې د شریعت په حدودو کې دننه وي. دویم نمبر دیتا امتثال الامر ویلې کیږي چې د هغې امر د هغې خبره به مني. دویم نمبر د هغې به څه کې لکه خدمت کې، څومره پورې چې د هغې خدمت ضرورت وي هغه خدمت به کې. نو که چېرته هغه ځوانان او تکړه وي نو بس بیا خو د هغې معمولي خدمتي، مثلا چای راوړه یا اوبه راوړه او یا د بازار نه سودا راوړه یا مړی له لاړ شه، دا وړې خبرې. خو چې کله بوډاګان او ضعیفان شي نو بیا خدمت ته څه لکه محتاج شي. دریم نمبر که چېرته هغې غریبانان وي د خپل مال نه به ته په هغې باندې څه کې لکه خرچه کې. چې که چېرته غریبانان وي خپل مال یې نه وي نو بیا به ته د خپل مال نه په هغې باندې څه کې خرچه کې. څلورم نمبر که چېرته ستا دا مور او پلار داسې دي چې دا کافران مشرکان دي نعوذ بالله، نو هغې ته به د ایمان دعوت ورکې په نرمۍ شفقت محبت سره. که چېرته مسلمانان دي خو فاسقان دي، مثلا پلار دې مونځ نه کوي، پلار دې روژه نه نیسي، پلار دې رشوت اخلي، پلار دې سود کوي یا بله یو ګناه کې مبتلا دی، نو د دغه ګناه نه د توبې ایستلو ترغیب به ورته ورکې په شفقت محبت سره، په نرمۍ سره